नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दासे दासे कसम दे दासे दाते पलार रवान दे सहाबो सर पलार रवान दे چې وی کتل یو زنانه ده تنور بل کړي دي پغې کې وسره بچي دي کله چې تنور غرغنده والی هغه بچي ځان طرف تر نږدې کی کله تنور غرغنده والی بچي ځان طرف تر نږدې کی زما پیغمبر او فرمایل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل صحابو ته اعلان وکړ او صحابو تاسو ته دا منظر ښکار کیږي او د الله رسول ښکار کیږي دغه زنانا چې بچي غږ کې نیولې دي واپس راغله قسم دې د ما پیغمبر اعلان وکړ او صحابو دا زنانا چې په د خپل ماشوم باندې خپکیږي قسم دې زما رب د داسې مورنا په دوانه دعا او یا چند زیات په خپل مؤمن باندې خپکیږي د ما څنګه چې دا خپل بچي د اور نه بچ کی د تنور دنیاوي تپته نه نږدې کی داسې زما ربم خپل مؤمن د جهنم د تپ نه ساتي ځکه دنیا کې پیکج ورکي نننې شپه چې کوم پیکج ته زما د خپکیږي ما زما د خطابت انداز لږ بدل لې تاسو به مختلف قسم خطیبانو امامانو مولیانو نه خطاب اوریدلی تقریر بم اوریدلی خو زما غرض او مقصد دا دی چې خبره ستاسو ذهن کې کینی خبره ستاسو په زړه کې کینی او په دغه خبره باندې ډایرکټ عملی زندګۍ ته راشي عمل پیدا شي گویا دغه زنانه رااله محمد رسول الله قسم دې نوم یې ډېر خوږ دی گویا هغې کني وی محمد نام ای صاحب قسم دې داسې نوم دی د نبی اسلام مبارک کنه زه یم که خوږوالی وي زه ویم چې د چینې او د ګوړې به څه خوږوالی څنګه چې زما د پیغمبر د نوم خوږوالی دی قسم خیر وی کنه دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے وہ بچڑوں کو بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی وہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے الله سره ډایرکټ دی الله سره په کنټیکټ کوي داسې خوږ نوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه زنانه راله ورته وایي د الله رسوله زه په خپل بچي باندې دومره خفه کېږم چې د اور نه ساتم بیا زما رب د خپل مؤمنان خپل بندگان چې ستاسو د خولې مبارکې نه یو شیرین لفظ مونږ اورېدلی دی چې تاسو فرمایلی دی چې الله په بنده باندې د اویاو یا د دو اویاو میندو نه زیات خفه کېږي زه په دا خپل بچی باندې دومره خفه کېږم چې دنیاوي اور ته نه نږدې کوم بیا زما رب مؤمنان جهنم ته ولې غورځوي د ما محترم هغه زنانه جواب کوي نبی اسلام مبارک د طرف نه جواب وره نبی اسلام مبارک او فرمایل قرآن کې الله فرمایي ما يفعل الله بعذابكم الله له څه ور دي چې بندګان الله له په دې کې څه ور دي چې مؤمنان اور ته وغورځي ما وی الله په خپلو بندګانو باندې د اویاو یا دو اویاو میندو نه زیات خفه کېږي لیکن زما رب قرآن کې جمله او فرمایله نبی اسلام مبارک چې دا خبره د خپلې دغه نه اورېده چې زما امت پم الله اور ته اچي نن یوې زنانه ماله اواز او سوال کړی دی چې د الله رسوله زه په خپل بچي دومره خفه کېږم او ستاسو د خولې مبارکې نه ما اورېدلی دي چې الله په بندګانو باندې د اویاو میندو نه زیات خفه کېږي بیا ولې به جهنم ته غورځي نبی اسلام مبارک سر ښکته کړو گویا د سترګو نه اوښکې بهیږي ډایرکټ قرآن نازلیږي جبریل را روان دی قرآن کې الله او فرمایل گویا زما رب او فرمایل چې محمد ته ورته ووایه وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون زه رب چا باندې ظلم نه کوم مګر که ظلم کوي دا مؤمنان په خپلو نفسونو په خپله باندې ظلم کوي زه خو پرې نه کوم زه ظلم نه کوم دی په خپله په ځان باندې ظلم کوي زه الله موږ ته دوه لارې ښولې دي که نه زه ستا د عقل د موافق خبره کوم تا ته ښه پته ده چې اور سوځول کوي الله عقل درکړی دی نو ته اور کې چېرته لاس دن نه کې اور کې چېرته لاس دن نه کړی دی داسې الله دوه لارې م ښودلي دي او عقل یې ورکړی چې یو لار اور ته روانه ده او یو لار زما رب ته روانه ده نو تا په خپله جهنم والا چونو کړی دی زما محترم خبر سلام علیکہ سلام